دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت مبارکی دا ذوالحجی پاتلسم تاریخ ناچیرا روان دی او دو دری سلور رضی بعد پا دغا تلسم تاریخ شہید شوے ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پلار نوم عفانو خو عفان دا د اسلام نه مخکې وفات شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا الله رب العزت پیغمبري نو ورکړي چې دا مړ شوی د مور نوم اروا رضی الله تعالی عنها وا دی ایمان راوڑے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو تجار سڑیو غٹ تجارت کون کے انسانو دا کفر پا حالت کے خدا کفر پا حالت کے دا ہم شراب نجیس کے لی شراب اس رئی نہ لگی وا زینا ندا کرے حالانکہ مالدار ترین پا مکہ مکرمہ کے چکم خلق دا پا شمارو دا پا سفر تلے دے تجارت سامان دا پارا شام تا التی خوب ولیدہ چے پا خوب کی مات آواز اوشا چه اے خلقو پاسی تاسو دلتو دے پا مکہ مکرمہ کی احمد نبی علیہ السلام تا اللہ نبوت ورکا او تاسو دلتا پراتے زان ورسوئے فرمائی وی دارا روان شو نورا قافلم و چه کله مکی مکرمی تا سو ورځو کې راورسېدل نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایمان راوڑے دے دا دعوت کاری شروع کرے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گرے ہو پا تجارت کی و تراغے و فرمائی چیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خا قلمند سڑے خو خیار سڑے او گورا تدکارو عبادت کے پخپلو لاسونو جوڑوئی و بیاول عبادت کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا خبر واوری دا نخو خیار سڑیو پا ملکنو گرزی دلیو و تعرضی اوکا چی مابوزا نبی علیہ السلام تایی پا دغا ورس 15 کسان راوز یو پکی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تروران دی کیناستا او کلمه ولا تیرکا ایمان راوڑا چی ایمان راوڑا اس نا تکالیب شروع شو حالانکہ پا مکہ مکرمہ کی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تجارت کونکو کی اونمو پا باہر ملکون پا شام پا دیکھ خلق پیجند کافر و تکالیب ورکول شروع کرا او سخت تکالیب بے ورکول نبی علیہ السلام تا صحابہ ہوتا ولی پشمار باندی دقا ٹیم کے اتو یا نہو کسانو ایمان راوڑے دا نبی علیہ السلام یولوروا چھے رقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی نومو نبی علیہ السلام 2 کالا یا 2.5 یا 3 کالا کم و بیش پا دغا دوران کی دا خپل لور
عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه. چې کله کافر ډیر سخت شو او تکالیف زیات شو نو نبی علیہ السلام ته او فرمایل هجرت وکړئ. په دنیا د مخ د ځمکې باندې دریو کسانو هجرت کړی دی. یو لوط علیہ السلام، یو ابراهیم علیہ السلام چې د خپلې بیبي سره هجرت کړی دی. دا دو پیغمبران. دریم په مخ د ځمکه چې چا هجرت کړی و په هغه ټایم کې صرف عثمان رضی الله تعالی عنہ چې د خپلې بیبي سره او د نبی علیہ السلام لور مبارک سره هجرت وکړو، حبشې ته لاړو. په دې کې ډېره موده تېره شوه، کم او بیش یو کال یا څه کم زیات 8 میاشتې. نبی علیہ السلام یو ځل وفرمایل چې زما زوم او زما لور اب څنګه هسې چې بې ګناه سړی څوک کړی که نه نو دغه سړي درد هغه چا نه تپوس وکړه چې څوک کړی. د هغه نه تپوس مه کوه چې څوک یې کړی، او خو خوشحاله یي، بې درېغه روټۍ خوري، بې درېغه دسترخوان ته ناست دي چې نه خبره یو خبره کې راټوپ وایي. د هغه نه تپوس مه کوه، چا پسې چې خبرې کوي د هغه نه تپوس وکړه. نو کافرو ته څه پته وه د تکلیف تپوس خو د نبي علیہ السلام نه به یې کړی وی. یو زنانه په دغه ټایم کې څو ورځې بعد را ورسېده، و هغه راغله او نبي علیہ السلام ته یې عرض وکړه چې د الله پیغمبره ستا زوم او ستا لور ما په حبشه علاقه کې ولیده. عثمان رضی الله تعالی عنہ ستا لور مبارک په خچر باندې سوره کړې وه او په خپله ورپسې شا طرف نه روان و پیاده. د الله پیغمبره ما ولیده، ښه ټیک ټاک و. نبي علیہ السلام زړه مبارک ته تسلي میلاو شوه. که ته څومره اوچت سړی خو چې مسافر یې که نه هغه زندګي ډېره خطرناکه. نبی علیہ السلام ورته د جهنم ټوټه ویلې ده، په حدیثو مبارکو کې راځي. مفهوم مبارک یې داسې سفر او مسافر تپوس دغه چا نه کوه چې چا کړی. څومره تکلیف. عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه تکالیف هم برداشت کړ. نبی علیہ السلام په نبوت باندې ایمان تیرېدو او عثمان رضی الله تعالی عنہ دا تکالیف برداشت کول. عثمان رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې مدینه مبارکه کې عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا چې راغلو نو ډایرک مدینه مبارکه ته تللی. الته کې د جنگ بدر په ورځ عثمان رضی الله تعالی عنہ جنگ بدر کې شرکت ونه کړ. ولې؟ ځکه چې د نبی علیہ السلام لور مبارک رقیہ رضی الله تعالی عنہ ډیره سخته بیماره وه. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې یا عثمان رضی الله تعالی عنہ تاسو جهاد ته مه ځئ، تاسو زما د دې لور خدمت کوئ، ځکه ستا کور والا ده نو خدمت یې په تاسو لازمي دی. او تاسو گویا داسې یې چې تاسو موږ سره په جهاد کې شریک یئ، مال غنیمت کې وله حصه م ورکړه. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته چې نبی علیہ السلام راغې جنگ بدر یې وګټه نو رقیہ رضی الله تعالی عنہ وفات شوه. نبی علیہ السلام بیا ولا دویم لور ورکا زینب، دویم لور ورکا قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. زینب په عمر بن
عاص رضی الله تعالی عنہ واده وه نو دویمه لوري وله ورکړه کلثوم رضی الله تعالی عنه هغه هم څه موده وه بیا هغه هم وفات شوه نبی علیه السلام ورته فرمایي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ که زما 40 لوریانې وې پرله پسې به ما تعالی خپله لور درکولې دومره د نبی علیه السلام سره مینه محبت نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې قصالی رااله فصلونه نه کېده داسې خاص د بهر ملکونو نه تجارت کم شه نو سخته قصالی وه د خلقو سره پیسې وې خو خوراک نه و جمعې ورځ وه لکه دا نن چې څنګه ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خطبې نه بعد دعا وکړه چې یا الله په دې خپلو بندګانانو رحم وکړه یا الله قدسالي ده روټۍ نه میلاویږي خوراک څښاک نه میلاویږي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه صحابه راووته مخامه ټیم کېږي چې د لرې نه وکته څه قافله را روان ده او دوړې خېږي صحابه خوشحاله شه چې که خیر وي قافله را ورسېده او اوس به خوراک سامان پرې راغلی او دا به والو چې ماسخوتن لمونځ وشه قافله مدینې مبارکې ته رادننه شوه حدودو ته راغله عثمان رضی الله تعالی عنہ سلو خان د بارونو نه ډک پټنونو مال راوړي و خان هغه یې راورسېده عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته ننوت او خپلو نوکرانو غلامانو ته یې وویل چې هغه ځای کې و خان کېنوئ او سودا ترې کوزه کوئ د مدینې مبارک کې تجار صحابه دا وله راغله ورته عرض کوي ګیټ یې وټکه عثمان رضی الله تعالی عنہ راووت ورته فرمایي وی څه کوئ وی جی په هر 40 کې 2 دراهم ګټه واخله عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا لږه ده لږه ډېره یې کوي هغې ورته وویل چې په هر 40 کې 4 دراهم واخله دا دراهم د چاندې او د سونې به و دا نه ته وایي چې که دا پاکستاني پیسې وي د دې خو هېڅ اهمیت نشته بیا یې ورته وفرمیل دا ګټه لږه ده لږه ډېره یې کوي لنډه ده چې هغې ورته 10 دراهمو ته ورسېد چې په هر 40 کې 10 دراهم واله ګټه پاکستاني ته اربو روپۍ جوړېږي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ما چې دا د چا سره بیعه کړې ده هغه ماله ډېره ګټه راکوي تاسو لږه راکوئ تجار خلک حیران شو ورته عرض کوي چې چا سره دې بیعه کړې ده مدینې مبارکه کې خو چې کم تجار خلک دي ټول تاله راغلي دي هغه ورته وفرمایل ما د رب سره بیعه کړې ده 10 گنا اللہ فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فله 10 امثالها اللہ فرمائی پلس چند بغټه درکم نیکی بدل درکم نو الله د زپ دنیا لس چند کړه غواړم والله مال راکړه الله مال ګټه راکړه او یا فیصد ګټه په آخرت کې ساتلې ده الله نه غم غواړم الله بغرا کوي دا سل واړو خان چې څومره ټنونه په دې مال او سودا پرته ده دا فی سبیل الله په مدینه مبارکه کې تقسیم کړي دې ته صحابه وایي ښه والله دا ټوله دنیا راغون ای زمونږ وزیر اعظم راغون که دومره سودا د الله په لار ورکړي وربی کي ټرمپ یې نشي ورکولی ټرمپ پرېږده نتنیاهو دې کسه دی چې د یهودو مشر ورلډ بینک دغه په لاس کې دی والله که هغه یې ورکړي
عثمان رضی الله تعالی عنہ پزان ته ورکړه. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دغه صدقه وکړه، حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په دغه شپه زه وده شوم، وی ما خوب ولیده چې نبی علیہ السلام په براق سور دی او ډېر تیزۍ سره روان دی او شین لباس صادر مبارک په ځان اچولی دی. وی ما پې آواز وکړه چې ناناجي اے باجانا اے پلاره نبی علیہ السلام چرته روان یې؟ وی ما ته یې وفرمیل تا که پته نشته چې عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې صدقه کړې ده د الله په لار کې چې الله رب العزت د عثمان رضی الله تعالی عنہ نیکه د یو حور سره تړي، هغه مې خپل ته روان یم، را باندې ناوخته دی چې زر ځان ورسو. داسې صدقه وه. دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې. عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپله دور خلافت کې قد سالی وه، خوراک لګو، یو باغ د کجورو هغه ډکو او هغه باغ مشهورو. خپلې بیبي ورته عرض وکړه نایله رضی الله تعالی عنها چې یا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه باغ خرڅېږي هغه ځان ته واله. عثمان رضی الله تعالی عنہ را روان شو، په لاره راځي چې ګوري څه غریبان خلک د مدینې مبارکې هغه ډېر په تکلیف کې دي، ډېر خفه ناست دي، ولې خوراک نشته. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې دا خلک ولیدو ډېر پریشان وو. تپوس یې وکړه څه وجه ده؟ وی جي سخته قسالي ده او دا په زرګونو کورونه چې دي دا غریبانانو ته خوراک څښاک نشته. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو، هغه باغ یې واخیست دا سړي نه او اعلان یې وکړه چې خلکو دغه باغ مې واخیست او راځئ دا فی سبیل الله او دا د مدینې خلکو دپاره مې وقف کړه، راځئ کجورې وخورئ خورئ. کور ته راغی، بیبي ورته عرض کوي خاونده مبارکه څه دې وکړه؟ وی په جنت کې مې دله باغ واخیست، په دې باغ څه کې؟ دا د باغ د زرو د 2000 نه 50,000 دراهم، اوس 50,000 توله دې ته حساب ورکوه. اوس وبې کې څوک ستا په پاکستان کې خو لوټ مار شروع دی، یو وایي زه وږی پاتې شم، بل وزیر ورته بیخ دې اوته زه دې پرېښوم او لا بیا حج ته ځي. څه ځې څه له ځې حج ته؟ ستا پیسې حلالې دي چې ته حجونو ته ځې؟ ټول به داسې نه وي، نیکان به پکې وي خو ډېر لږ. عثمان دا یاد وساتئ، زه اکثر خلقو ته وایم چې د دنیا سخي سړی چې په پاکستان کې خلق ووایي په انډیا په افغانستان مله د ټولو ملکونو یې راغونډ کا، سخي سړی او د عربو بخیل سړي پسې نشي رسېدلی. هغې چې په روژه کې دا کمه خرچه کوي او د پیر او د جمعرات په ورځ چې په مکه مکرمه کې او په مدینه مبارکه کې دا روژه نبی علیه السلام بندیوه، هغې چې کمه خرچه کوي د دنیا سخي سړی نشي کولی په لکونو خلقو ته خوراک ورکول. ولې هغه د صحابو اولاد دی او په هغې کې نقش قدم اوس هم پروت دی. داسې سخاوت والا خلک دي، خو پس افسوس زمونږ مسلمان د خپل صحابو نه ناخبر. صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین په ټوله دنیا راج شروع کړ. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نیمه دنیا سما دا په خپله قبضه کې راوست. عبدالله ابن سبا دا یهودی و، د خپل چال شروع کړه چې کله عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ داسې پاتې شه 12 کاله خلافت یې وکړ.
نو دا صحابه په ټوله دنیا راجوتي نو هغه منصوبه جوړه کړه او شروع یې کړه او په مدینه مبارک کې تر هغې ځان نه مسلمان جوړ کړه په خلقو کې فساد شروع کړه هلته به د دروغو د قرآن آیاتونو کې تحریف کو لکه مونږ چې کو لکه مونږ یې کو داسې یهودیانو کو ما بله ورځې بیان کړی چې ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الله فرمایي څوک چې د یتیم مال خوري گویا دا خیر ته تور اچي دا درېمې خیرات چې خوري د یتیم مال دا خیر ته تور دی اور زه نه وایم مفسرین وایي خلقو تعویل جوړ کړو چې دې نه ځمکې مراد دي چې یتیم مال ځمکه څوک لاندې کړي نو یتیم مال یوازې یتیم مال دا ځمکه مال دی دا پیسې مال دی دا خوراک مال دی دا کور دی هغه مال دی او که تجارت دی هغه مال دی خو چې په کومه طریقه یې خوري الله پاک ورته اور ویلی نو چې خوري لکه اور دې خېټې ته واچو او ته دې درېمې خیراتو داسې ټوپونه وې سپین کاټن دې ورته اچولی تور دې وله واسکټ اچولی بوټان دې وله پلش کړي او روانې دي یتیم مال دې خورمئ وخوره دا چرګان نه دي والله که دا چاولی دي والله چې دا اور دی الله ورته اور ویلی ته وایي چاولی و چرګان مې وخوره دا تفسیر که زه کوم تو لعنت او په ما دي وي وګورئ مفسرینو څه لیکلي دي دا خو زه نه کوم د ځان نه نه وایم مفسرینو لیکلي زمونږ علماو لیکلي خو افسوس دا دی دغه کار د یهودو چې د قرآن آیاتونو کې به تحریف کو نو د قرآن آیاتونه یې ګډوډ کول لنډه ده چې کوفې ته لاړو بصرې ته لاړو مصر ته لاړو د عبدالله ابن سبا فوج تیار کړ په مدینه مبارک کې حمله وکړه عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور کې محاصره کړ علي رضی الله تعالی عنہ ورته یو ځل راغی او دا خپل پټکی مبارک دای داسې د سر مبارک نه لرې کړه او عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ته ورغوزار کړه په لمنې کې پرېوته عربو دا اوس هم دستور دی هغو چې کله د چا خپل عزت خاورې کوي نو خپل هغه ساده رومال واشه چې تاو کړي هغه خلکو ته غوزار کړي دا عربي دغه سړي ډېر عزت کوي نو دغسې علي رضی الله تعالی عنه چې یا عثمان غني رضی الله تعالی عنه اجازت راکړه دغه باغیان دغه یهودیان چې راغلي دي دا بدله زه داسې برابر کړم چې دوی به یاد وساتي علي رضی الله تعالی عنه نه خو د کافر پوی یریدل پکې عثمان غني رضی الله تعالی عنه اجازت نه ورکړه چې نه د دې سره په جنګ نه کې هسې نه چې زه شهید شم او نبی علیه الصلاة والسلام ته لاړ شم او قیامت په ورځ راته وفرمایي چې ستا د وجې نه زما پاکې مدینه مبارکه کې وینه توی شوې وه اجازت نه درکوم یعنی علي رضی الله تعالی عنه تیار و چې دا ټول دله ختمم یوم نه پرېږدم خو لیکن نه یې پرېښوده علي رضی الله تعالی عنه چې بیا راووته او صحابه ورسره وو ټولو صحابه و علي رضی الله تعالی عنه جړل او کور ته را روان په کومه ورځ چې شهید کېږي تهجدو ټیم دی نایله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تهجدو په ټیم کې عثمان غني رضی الله تعالی عنه راپاڅېد او ډېر زیات خوشحاله او خندلې او دا څلوېښتمه شپه وه چې نه خوراک کړی او نه اسکار کړی علي رضی الله تعالی عنه ورته یو ځل عرض کوي چې وږی شي څه کې او چې تږی شي څه کې وایي چې وږی شم نو مونځ کوم او چې تږی شم تلاوت کوم الله مې هر څه ختم کړي نو دا چې راپاڅېدو څلوېښتمه شپه ده نو خاندلې بیبي ورته عرض کوي ولې خاندې نن ډېر خوشحاله نه عثمان غني رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي داسې معلومیږي چې نن زه شهید کېږم وایي څنګه شهید کېږې وایي ما اوس نبي علیه السلام په خوب کې ولید او ما ته یې وفرمایل
یا عثمان رضی الله تعالی عنہ شابه زر راځه زه ستا انتظار کوم په حوض کوثر به ما سره روژه ماته او ورته فرمایي بیبي شابه ما ته پاکه جوړه راواله او پاکه جوړه راته واغونده او زه نن ستا نه روان یم هسې چې چاته ته ووایه چې هلکه تا به نن پانسي کوي په به څه تېرېږي نایله رضی الله تعالی عنه فرمایي پاکه جوړه مې وله واچوله او عثمان غني رضی الله تعالی عنه قرآن ته کېناست او تلاوت یې کو فسیکفیکهم الله دغه مخې راړولې دا ولې سپارې او درې څلور آیاته بعد سپاره ختمیږي او کنانه بن بشر عمر بن الحق هم حق دې قسم وردار نومې دی دغه عمر دا دوه کسان درېم ورسره بلو دا راغله او عثمان رضی الله تعالی عنه ناست دی یو ظالم پې د اوسپنې غوزار وکړو په سر مبارک بل پې غوزار وکړو په سینې مبارکې بس هغه وینه چې په سر مبارکې دار اوږده ډایرکټ په هغه آیات ټکي باندې دا وینه پرېوته فسیکفیکهم الله معنی یې څه ده معنی یې دا ده فسیکفیکهم الله بس زر دی چې الله پاک به کافي شي تعالی نو عثمان رضی الله تعالی عنه د دنیا نه داسې لارو بې ګناه نه توره ګناه او نه سپینه ګناه خو وجه صرف دا وه چې مسلمان په دنیا کې په اوچته سطح روانو نن دغه کار زمونږ هم دی الله مو دې معاف مونږ څه وایو جومات تر جوماته کرم دین او تر کوره کرم دینه بس جومات مه پرېږده بس مړی بس به په ټوله دنیا په حکومت وکړي والله چې دا توره شپېلې دي کافرو ته نه وي ښودلې والله که په ټوله دنیا حکومت وکړي دا توره شپېلې دا چې ته کافر ته وښایې نو هله به ته حکومت کې او که ته وایې چې یاره زه په قلم باندې زور کوم په قلم چې ملکونه فتح کېدی که نه صحابو بیا تورو ته څه ضرورت و چې تورې راخیستې دا تا ته غلط یو ذهن و چې قلم یهود ما ته وایي قلم راوالی قلم راوالی او په خپله شپېلۍ راخیستې ده او ما ته وایي قلم راواله د هغې په سکولونو کې د یهودو هغې ماشومانو ته یوازې تعلیم نه ورکوي مونږ د تعلیم مخالف نه یم ګوره زم چې په بچي باندې اعلی نه اعلی تعلیم وکړه خو هغې د تعلیم سره د ټوپک چل ولقي تاسو ویډیوګانې نه دي کتلې په سکولونو د یهودیانو ماشومانو ویډیوګانې سرچ کا په سکول پکې ورکه هغې له د ټوپکو چلم ښیي مونږ تاسو ورته وایو بس قلم پرېږ نه دی قلم پرېږ نه دی ځکه خو نن مسلمان ذلیل او خوار دی هغې ډېر چالباز دي ها یو مسله هغه ده دا مسله ډېر عام ده او دوه درېو کسانو ماته وکړه ډېرو به یې کړي خو دا دوه درې راته معلوم دي وی جیړې په منځ کې چې کله ته ولاړ یې او ستا دا رستوني دا داسې اوچت یو ته مونځ ته ولاړ یې وی ستا مونځ نه کېږي دا مسله دروغ ده کمیس دې چې نه وي اچولی هم مونځ دې کېږي ولې په مونځ کې فرض دیارلس دي یو فرض پکې دا دی د نوم نه تر زنګونو پورې دا فرض دی دا عورت پټول لور ته نو که دا دې اوچت کړي او که دا دې اوچت کړي بلکل دې مونځ کېږي بعضې خلک وایي پین شرټ کې مونځ نه کېږي چې ضرورت دې وي واچولی دي عورت دې پکې پټ دی بلکل مونځ دې پکې کېږي دا دین دومره سخت کوئ مه چې رستونې دې بره وي داسې بس مونځ دې نه کېږي کېږي مونځ ښه داسې خلقو مسله کړې ده خو دا دروغ مسله ده صحیح مسله دا ده چې بلکل مونځ کېږي خو صرف آداب دي که ښکته دې کړه بهتره ده آداب دي د مونځ او که دې ښکته نه کړه بلکل دې مونځ کېږي الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین